بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ چې نبی علیہ السلام وفات شا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکیناست عرض کئی یا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زچ چا پس راغلی وم نن هغه په دنیا کې نشتا مدینه مبارکه کې نشتا وفات شا ما پرېږده چې زه لاړ شم فرمایي شام ته لاړو ډېرې ورځې تېرې شوې نبی علیه السلام ورته یو ځل په خوب کې راغی وی یا بلاله ستا دومره مینه چې اوس زما ته راځیم نه بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ چې سار را پاسې صحابه ولا انتظار کی چې مونږ ورسره میلو شو چې مونږ ورسره میلو شو هر یو صحابي کوشش کوي بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دومره موده بعد راغلی چا سره لاس نه میلاوئ ډایرکټ نبی علیه السلام قبر مبارک ته ورسېد او پرې راپرېوته او وی الفاظ وی وی دا اللہ پیغمبر زنن بلال راغلی ما ډیر صحابه تمنا کوي چې مونږ ویل چې کني مونږ سره به میلاویږي لیکن مونږ سره نه میلاوید د چا د پاره چې غلام شوی دی د چا د پاره ټوله ځواني هیره کړه د چا د پاره هر څه قربان کا وی هغه پیغمبر نه نشته ای د الله پیغمبر زه خو راغلی یم ولې ملاقات د پاره پدې کې صحابه را پاسو او آزان ټیم دی یو ورته عرض کې اذان وکړه بل ورته وایي اذان وکړه هېڅوک د چا خبره نه مني پدې کې حسین او حسن رضی الله تعالی عنہ ورته راغله او ورته ویې فرمیل بلال رضی الله تعالی عنہ مونږ خو پېژنې مونږ د نبي علیه السلام المسیح زمونږ د وجې نه مونږ درته سوال کوو چې اذان وکړه وی بچو ستاسو سوال نشم رد کولی اذان به وکړمه مسجد نبوي کې ودرېد هغه مؤذن خانه اوس هم شته الله پاک دې مونږ او تاسو ته بار بار وښیي بلال رضی الله تعالی عنہ ودرېد او الله اکبر چغه کړه هغه استقبال چې د نبی علیه السلام په ژوند شوی دی هغه استقبال اوس د وفات نه بعد کیږي زنانو کورونو چتونو ته وختې فرمایي بله کوټو ته وختې ماشومانو په کوڅو کې رامنډې والې سړو رامنډې والې یو زنانه هغه د نبی علیه السلام د عشق او د محبت خپل بچی په غېږ کې نیولی مسجد نبوي ته رامنډې وی ویاله بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ راغلی او اذان کوي بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشهد ان محمد رسول الله الفاظ وی بیهوش را پریوزي هغه ماشوم د مور په غېږه کې دی او آواز کوي مورې بلال خو راغی هغه پیغمبر به بیا کله راځي ورک شوی بلال را پیدا شه زمونږ پیغمبر به کله راځي ورته فرمایي بچیا هغه پیغمبر وفات شوی هغه نه راځي خو بلال رضی الله تعالی عنہ نن راغلی دی